نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعتدت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت متفق عليه. د تصوف شپږ مقاصد مونږ ویلو چې دا به بیانو. هغې کې درې مقاصد مرحله اوله کې مونږ بیان کړه چې د هغه درې مقاصدو تعلق د یو متصوف شخص اعمالو سره دی او هغې کې مونږه وړومبی چې بیان کړه تزکیه نفس هم بیان کړه، تزکیه قلب هغې پکې مونږ بیان وکړو او اطاعت حق پکې مونږ بیان وکړو. اوس مرحله ثانیې ته مونږ رالو، هغه مرحلې ته چې د دې تعلق احوالو سره دی او هغې کې وړومبی محبت الهي دی او دویم ورکې بیا رضا الهي د الله رضا او دریم معرفت الهي. نو نن به انشاءالله مونږه چند خبرې د مرحله ثانیې کې د وړومبي جز باندې خبرې کوو چې محبت الهي. یو متصوف شخص د پاره محبت الهي دا یو لازم سیز دی. محبت څه ته ویل کېږي؟ محبت لفظ وته دی د حبنا او د حبه معنا د تخم. کله چې یو زمیندار شخص په ځمکه باندې تخم وکري، دغه تخم په دې ځمکه باندې پټ وي. کله چې په دې باندې باران وشي، نور پیو لګي، هواګانې پیو لګي، نو دین الله تعالی یو بهترین او خوش ذائقه بوټی جوړ کی الله تعالی. نو دغه رنګي کله چې د انسان د زړه په ځمکه باندې د الله او دغه د رسول دغه د محبت یو تخم وکرلی شي، نو دغه محبت کې که په ده باندې څونه امتحانونه ازمایشونه راځي چې دی ثابت قدمی اختیار کی، نو الله تعالی دنه رستو یو ډیر بهترین انسان جوړ کی چې بیا خلکو ته دنه خیر رسیږي، دنه بیا خلکو ته خیر رسیږي. او یو عشق ته، عشق کی په مقابله د محبت لږ مبالغه ډیره ده. عشق څه ته ویل کېږي؟ عشق ویل کېږي تعلق به قلب، یعنی د زړه تعلق او چمټ کېدل
په هندي زبان کې عشق پیچا یو بوټی دی، داسې بوټی دی چې هغه د دې بوټو نه تاویږي، داسې ایته عشق پیچا ویل کېږي په هندي زبان کې. کله چې دی د یو بوټي نه تو شي نو دی څه وخت پس زیړ شي، بیا خشک شي، نو ځکه دې ته عشق پیچا ویل شوی دی دې بوټي ته. نو کله چې وایي دغه محبت د انسان په دې زړه نه بهر شي، د ټول وجود ته را داخل شي، دغه هر اندام د خپل محبوب په محبت کې راګیر شي، نو دې ته بیا عشق ویل کېږي. او عاشق سړی اکثریت دی بیا زیړ وي، د ده رنګ چې کوم دی بیا زیړ وي. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت الله تعالی علیہ فرمای چې قرآن مجید کې د عشق تعبیر د فرط محبت نشوي دی، یعنی د ډیر زیات محبت نشوي دی، او د دې آیات مبارک نشوي دی چې والذین آمنوا اشد حبا لله، چې هغه خلق چې ایمان وروړي دی هغه شدید محبت الله تعالی سره کوي. نو کله چې دغه محبت د انسان په وجود کې شدید شي، سخت شي، نو د محبوب نه سوا دغه شخص بیا د هر څه نه ړوند شي. د ده ته په خپل جسم کې په هر اعضاء کې، په هر عضو کې، په هر اندام کې بیا د خپل محبوب هغه کیفیات ورته محسوس کیږي. نو عشق کې په نسبت د محبت مبالغه ډیره ده. بیا محبت دو قسمه ده، یو محبت طبیعی ده او یو محبت اختیاری ده. محبت طبیعی دا محبت ته چې انسان خپل مور سره مینوي، پلار سره مینوي، رور سره مینوي، لور سره مینوي، دوست سره مینوي. دا غیر اختیاری دا طبیعت کې د انسان چې کوم نه وخت سره اچولې شوی دی. او یو محبت اختیاری دی چې هغه به ته په خپل ځان له پزړه کې ځای کې، هغه د الله او د هغه د رسول مینه ده چې دا به ځان له پزړه کې په خپل ته اختیارې. لکه حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب رضی الله تعالی عنہ تا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ستا ما سره څومره مینه ده. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې د الله رسوله د ځان نه با سوا تاسو په ما باندې ډیر زیات ګران یې. کینه بچیو کینه ما دا پیوي کنه یار. نو حضرت عمر فاروق سے مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ستا دا محبت کامل نه دی. لږ ساعت بعد حضور حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمایي چې دا الله رسوله زما تاسو سره د خپل ځان نم، د خپل مور او پلار نم، د دنیا او ما فیها نم ډیره زیاته مینه ده. لږ ساعت مخکې حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب یو خبره کوله چې تاسو ما ته د هر څه نه زیات ګران یې، خو د خپل ځان نه الا من نفسی. او بیا لږ ساعت بعد حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب فرمایي چې د خپل ځان نه راته زیات ګران یې. دا ولی حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ استدلال ولټولو. استدلال یعنی دلیلی پیدا کړو چې زه خو نن کو عمر فاروق یم نو دا د چا برکت دی؟ د رسول الله مبارک برکت دی. کنن زه الله پیجنم نو دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم برکت دی. کنن زه حق و باطل پیجنم دام د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم برکت دی. کنن زه جهنم او جنت پیجنم
دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام برکت دی. که زه نن قرآن عظیم الشان پیژنم دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام برکت دی. نو استدلال یې وفرمایلو. نو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب رضی الله تعالی عنہ فرمایل ورته چې تاسو ما ته د خپل ځان نه هم ډیر زیاته ګران یې. قرآن مجید کې ځای په ځای آیاتونه مبارک موجود دي په دې باندې چې مؤمنان بندگان به الله تعالی سره ډیر زیاته محبت کوي، ډیر زیاته مینه به کوي. والذین آمنوا اشد حبا لله. په دویمه پاره کې سورۃ البقره کې الله فرمایي چې کوم مؤمنان خلق دي، مؤمنان بندگان دي، اشد حبا لله، هغه به د هر څه نه زیات محبت خاص الله تعالی سره کوي. ګوره او دا د تصوف مقصد هم دی. ګوره د احوالو په لحاظ سره دارنګې د الله محبت د اصل کې بیا د حضور علیه الصلاۃ والسلام محبت هم دی. ګوره لکه په درېمه پاره کې په سورۃ آل عمران کې الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله. اے حبیبا، اے زما محبوبا، تاسو فرمایي که چېرې تاسو الله تعالی سره محبت کوئ فتبعوني، نو زما پیروي اختیار کوئ. یحببکم الله، نو زما په پیروي کې به تاسو سره الله تعالی محبت کوي. بیا ويغفر لكم ذنوبكم، او بخنه به وکړي تاسو ته ستاسو د ټولو ګناهونو. زما په تابعدارۍ کې به ستاسو د ګناهونو ټول معاف شي. والله غفور الرحیم، او الله تعالی نهایت بخون کې او مهربان دی. دارنګې په سورۃ المائده کې الله تعالی فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، من یرتد منکم عن دینه، هغه څوک چې مرتد شي لتاسو نه د خپل دین نه، فسوف یأتی الله، پس عن قریب به الله تعالی یأتی الله بقوم، رابولی یو قوم، رابولی یو خلق، یحبونهم، چې الله تعالی به دوی سره محبت کوي، ویحبونه، او دوی به الله تعالی سره محبت کوي. که تاسو د خپل دین نه روګردانی کوئ، مرتد کیږئ، داسې خلق به الله تعالی را پیدا کی چې هغوی به الله تعالی سره محبت کوي او الله تعالی به هغوی سره محبت کوي. دې نه بیا صحابه کرام مراد دي. حضرت ابوبکر صدیق صاحب ته مراد دی، حضرت عمر سے مبارک رضی اللہ عنہ مبارک تے مراد دے، حضرت عثمان غنی سے مبارک، حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ. نو دا با خلق، دا با کم خلق کی ازلتن علی المؤمنین، دا با مهربان وی په مؤمنانو باندې، دا الله په مینه کې با په خپلو مؤمنانو مرګرو باندې مهربان وی. ګوره شفقت پکې، محبت پکې. عزتن علی الکافرین، او دغه به غالب وی، سخت پوی په کافرانو باندې. یجاهدون فی سبیل الله، او دای به جهاد کوي د الله تعالی په لاره کې. ولا یخافون، او دای به هیڅ یره نه کوي، هیڅ خوف نه کوي، لومة لائم، د ملامتیانه، د ملامت کوونکي د ملامتیانه به دای هیڅ یرم نه کوي. یعنی د الله تعالی په محبت کې به دای دون مخکې تللی وي چې د چا د ملامتیانه باړو یریږي نه، پروا به هم د چا نه کوي. د الله په مینه کې به داسې مست وي. او دغه مینه کې چې مست کېدل دي، دا د څه؟ ذلک فضل الله. الله فرمایي دا زما فضل دی، زما په مینه کې څوک داسې لاړ شي، یؤتیه من یشاء، چاته چې مې خوښه شي. والله واسع علیم، الله تعالی وسعت والا او علم والا دی. دارنګ بل آیات مبارک کې هم الله تعالی فرمایلی دی په سورۃ توبه کې آیات مبارک ته، قل ان کان آباؤکم و بناؤکم، اے محبوب تاسو دی خلکو تو فرمایي کچر استاسو پلاران او میندې، و بناؤکم ستاسو زامن او لوریانې، و اخوانکم او ستاسو روریان او خویندې، و ازواجکم او ستاسو بیبیانې،
وعشیرتکم او ستاسو ټول خاندان، واموال او هغه مالونه اقترفتموها چې تاسو یې ګټئ، وتجارت او هغه تجارت تخشون کسادها چې تاسو یریږئ د هغې د نقصان نه، ومساکن ترضونها او هغه کورونه چې تاسو ته ډیر زیات خوښ دي، احب الیکم من الله، نو آیا ډیر زیات محبوب دي د الله تعالی او دغه د رسول په مقابله کې دا ټول تاسو ته؟ که چرې دغه ټول د الله او دغه د رسول په مینه کې تاسو ته ډیر زیات محبوب وي، د دې ټول مینه په تاسو باندې غالب وي او د الله او دغه رسول مینه تاسو په زړه کې نه وي، نو بیا الله فرمایي چې فتربصوا، بیا فرمایلی دي وجهاد فی سبیله، او د جهاد فی سبیل الله نم تاسو ته دغه ټول هر څه غوره وي، نو فتربصوا حتی یأتی الله بامره، نو بس بیا تاسو انتظار کوئ د الله تعالی د حکم، یعنی د الله تعالی د حکم مراد څه دی؟ عذاب چې کله په تاسو باندې راشي. والله لا يهدي القوم الفاسقين، او الله تعالی هدایت نه کوي قوم د فاسقانو ته. یعنی پزړه کې د الله او دغه د رسول مینه نه ساتل، دا ګوره الله تعالی عذاب ته دعوت ورکول دي. ګوره دا عین لازم دی، فرض دی، او یو متصوف سړی ته پاره خدا ډیر لازم دی چې دی به دغه الله تعالی او دغه د رسول مینه خامخا پزړه کې ساتي. ګوره دارنګه په سورۃ الدهر کې هم الله تعالی فرمایلی دي چې کوم خلق الله تعالی سره محبت کوي دا غي صفت فرمایلی دي، ويطعمون الطعام على حبه، او دای طعام ور کوي د الله تعالی په مینه کې په محبت کې، مسکینن مسکینانو ته، و یتیمن یتیمانو ته، و اسیرا او قیدیانو ته، او داسي طعام نه ور کوي چې خلکو نه څه بدلی غواړي. نن سبا خو که زکات هم څوک چاله ور کوي نو رستو دغه د بدلی کوشش کوي چې یاره دا زکات بدل ورکما، زکات به مې وشي او رستو به مې دی چرته په کارم راشي، بیا برانه مخ ناړی. خیرات هم داسې سړي له ور کوي که رستو مې ورته حاجت راځي نو زمانه به مخ ناړی. نه که تا چاله زکات ورکو او رستو ورته ستاسې حاجت رالو نو ته به ورته دا نه وې چې تا له خو ما ګوره زکات هم در کړی او تا زما دا کارونه کو. دا د الله تعالی په تا باندې فرض و چې دغه مسکینانو سره غریبانانو سره به ته امداد کې، دا ته نشي یادولی هغه ته، هغه چې تا سره دا امداد ونه کړو یا ښېګړی د سره ونه کړه، دا دغه خپل عمل دی، خو ته به ورته دا زکات نه یادې. نو الله فرمایي چې د دې دا طعام ورکول څه د پاره وي، انما نطعمکم، او دی وی چې مونږ دا طعام په تاسو باندې خورو لوجه الله، صرف د الله تعالی رضا د پاره. د اولیاء نیکانو پاکانو په مزاراتو دغه پستانو باندې څونه خلک راځي، دغه ټول پیران صاحبان چې شو خلک وسره څونه جمع ناستي، هر څو خدای نه پیژني چې دا د کوم ځای دی، دا د چا زوی دی، دا د چا ورور دی، دا د کومې قبیلې دی. خو راشي دسترخوان د دې اولیو ډک وي، په خپله مخوري، هغه مسکینان فقرا محتاج هم ورسره وخوري، دعا د خیر وشي رخصت شي. نو دا د الله د رضا دپاره خوراک ورکول دي. زمونږ شیخ و مرشد صاحب مبارک رحمت الله علیه به خپل شیخ و مرشد مبارک ته فرمایل چې صاحب داسې دعا راته وکړه چې خپله هم په خپل دسترخوان خورم، خو نور خلک هم چې راسره خوري، چې دسترخوان بیا د الله په نعمتونو باندې ډک وي. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، او مونږ نه غواړو له تاسو نه د دې څه بدله ولا شکور، او نه شکر گزاري. دغه نیکان پاکان خلک په خلکو چې خوراک کوي نه چانه بدلی غواړي او نه چانه شکریا غواړي. دینا مراد حضرت علی شریف خدا رضی الله تعالی عنہ دی، حضرت خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ده، چې
چې وزل حسنین کریمین ډیر زیات بیمار شول، ډټ کېدل. نبی علیه الصلاۃ والسلام پوښتنې لراله چې کله د نسو حالت وکړو نو ډیر خپه شو حضور علیه الصلاۃ والسلام. نو فاطمه ابي رضی الله تعالی عنها ته او خپل زوم مبارک حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې تاسو سم منښت ومنئ. حضرت علی سے مبارک رسول الله مبارک ته فرمایي چې جی ما درې ورځې روجي ومنلې، زبم نسم فاطمه بیبي رضی الله عنها مبارک بم نسی، زمونږ د غلامه فدوه چې کومه ده دا بم نسی که زمونږ د بچو ته الله صحت ورکو. حضرت امام حسن سے مبارک حضرت امام حسین سے رضی الله تعالی عنہما چې کله الله تعالی صحت یاب کړو نو حضرت علی سے مبارک هغه خپل منښت چې کوم منت منلو هغه پوره کول، بیا درې روجي ټول کور روجه وه. نو حضرت علی سے مبارک په کور کې خو فقر ټول، نو یو یهودي له لاړو هلته نه 12 کیلو غنم راواغستل، 12 کیلو غنم راواغستل چې زه دا به په دې درې روجو ماتې کې چې کوم د استعمال کو په طور قرض راواغستل. هغه يهودي ورته ویلې ک حضرت خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مالا د وړی د ګډ د وړی نه د ګډ د وختونه سو وړی مالا جوړه کا، نو زه به تا ته دا 12 کیلو د غنم معاف کما. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته چویلې هغه سره موافقت اختیار کو چې بالکل د ګډ د وختونه ورته د وړی جوړه کوم. هغه مبارک وته په خپل لاسونو مبارکو هغه وړی جوړه کا ویلې ګلا. کله چې حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ لومبی روجون ولا خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله عنها د روجماتی تناستی ما خامي موزه د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره وکړو او روجماتی تخپل کور ته تشریف وروړو. دې دوران کې یو غریب سړی مسکین سړی आवाज کوي چې د اهل بیت او کورنۍ تاسو کر سشتا، زه ډیر مسکین یم غریب یم چې ماته لګ راکړئ. و حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ حضرت خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله عنها چې کوم روجماتی تناس د ټول دسترخوان راواغستلو هغه مسکین ته په حواله کو په خپل په ابو باندې روجه ماته کا. په سبا باندې چې دویم روجه نیوله نو بیا روجماتی تناستی روټي پخکړی دا په انتظار کې دي چې دې ټیم کې یو د یتیم سړی ماشوم आवाज راځي چې زه د یو مهاجر صحابي زوی یم، زما پلار شهید شوی دی، اے د اهل بیت کورنۍ تاسو کره بس د خوراک وي چې مال راکې زه په موټ شم. الله تعالی دې استاسو دسترخوان د جنت په نعمتونو ډک کی. دا دویم ورته وکړه. حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ هغه دویم ماخام هم په بو باندې روجمات وکړو او حضرت فاطمه جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنہ هم ماخام په دویم ماخام باندې او بو باندې روجمات وکړو. دریم روجه رااله، دریم روجه باندې بیا یو आवाज کیږي، یو قیدی आवाज کوي چې زه قیدی یم، مونږ ته په قید خانه کې څه ډیر د خوراک نه ملاویږي، سور ورځې وشوې چې زه ډیر زیات وږی یم، اے د اهل بیت کورنۍ زه ډیر په امید سره راغلی یم، ما تش ملیږئ، ما ته څه د خوراک څکات راکئ چې زه وخورم او زما دا ګیډه پې مړه شي. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ هغه درې ماخام هم چې کوم دی په اوبو باندې روجه ماتې وکړو. روجه ماتې چې وکړو نو ماخام نه بعد د روجه ماتې نه بعد حضرت علی سے مبارک د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحبت ته تشریف یوړو، خو حضرت علی سے مبارک وجود ډیر کمزورې ورته ولګېدو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام سره د خپل لور مبارک غم شو چې حضرت علی سے مبارک داسې کمزورې را باندې ولګېدو چې زما د لور بیبي بس حال وي. وی نبی علیه الصلاۃ والسلام د مسجد نبوي نه را پاسېدو او خپل لور مبارک ته چرالو، هغه په نفلو ولاړه وه. په محراب کې د خپل
کور کې به محراب جوړ کړی ای کې په نفلو باندې ولاړه وه. خو چې کله د لور حال ته نبی علیه الصلاۃ والسلام وکتو چې دا خېټه مبارک او د املا مبارک داسې یو بل سره قریب دي او د سترګې مبارکې د نشیوي دي د ډېر د 3 ورځو د لږو په وجه باندې. نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک باندې د خفګان آثار رالو. وی دې ټایپ کې حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام رالو تشریف روړو او د آیات مبارکې د الله د طرف نه حضور علیه الصلاۃ والسلام ته پیش کو چې د اهل بیت د کورنۍ په حق کې د آیات مبارک نازل شو چې د دی الله تعالی سره داسې مینه ده داسې محبت دی چې داغه په محبت کې مسکین کراغلی دی هغه هم تشنه دی پرېښودی، که یتیم راغلی دی هغه هم تشنه دی پرېښودی، که قیدي راغلی دی نو هغه هم تشنه دی پرېښودی. هر څوک یې د خپل دربار نه تشنه دی پرېښودي. نو دای دا هر څه د الله تعالی په مینه کې او په محبت کې دا هر څه کړو ښه. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې چا کې 3 عادتونه وي نو دی به د ایمان خوند خامخا په خپل زړه کې مونی، بیا د ایمان هغه لذت او خوند به دی محسوس کوي. ړومبی دا چې الله تعالی او دغه رسول سره د ډېره زیاته بې کچه مینه وي. ګوره د دنیا و ما فیها نه زیاته مینه چې کوم دی د الله تعالی او دغه رسول سره وي نو دی به د ایمان لذت په زړه کې خامخا محسوس کوي. دویم چې دی چا سره محبت کوي نو د په زړه کې به خالص د الله رضا وي. ګوره دریم که دی د کفر نه اسلام ته راغلی وي نو دی د کفر ته واپس داسې بد ګڼي څنګه چې یو انسان اور ته لړه کېږي او دی بد ګڼي، دا اور بد ګڼي نو دی داسې دا کفر بد ګڼي نو داسې انسان به هم د ایمان لذت په زړه کې محسوس کوي. یو عربي حضور علیه الصلاۃ والسلام ته راځي، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته فرمای چې اے د الله رسول قیامت به کله وي؟ نو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ته دغه صحابي فرمای چې ما حضور علیہ الصلاۃ والسلام ورته فرمای چې ما اعتدت لها، اے زما صحابي سي قیامت د پاره د تیاری شته؟ نو دغه صحابي ورته فرمای چې احب الله ورسوله، زما خو دونه نه منځونه شته، نه مې دونه روجې نیولې دي، نه مې دونه زکاتونه ورکړي دي، ډېر لیټ وروستو مسلمان شوی یم، په عملنامه کې مې نیک عمل ډېر زیات کم دی، خو یو دولت را سره دی چې د الله او دغه رسول سره مې ډېره زیاته مینه ده. نو یو حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل چې انت مع من احببت، ته به په ورځ د محشر هغه چا سره یې چې چا سره په دنیا کې ستا محبت وکړي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمای چې حضور علیه الصلاۃ والسلام یو قافله د جهاد د پاره لګلې و، هغه کې یو صحابي امیر جوړ کو، د قافلې مشر جوړ کړو، خو هغه با چې کم مانځه ته وړاندې کېدو نو د سورې اخلاص شریف تلاوت به کولو، قل هو الله احد تلاوت به کولو. و چې کله دغه قافله واپس حضور علیه الصلاۃ والسلام دربار ته راله نو د صحابه حضور علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایي چې زمونږ د امیر به هر منځ کې د سورې اخلاص شریف تلاوت کولو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورته وفرمایي چې دنه پوښتنه وکړي چې تا ولې د سورې اخلاص شریف تلاوت ډېر کولو په هر مانځه کې؟ و یا هغه صحابي ورته وفرمایل چې دغه صورت زما ډېر زیات خوښ دی ځکه چې دې کې د خدای صفتونه ډېر ښایسته طریقې سره شوي دي. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې څنګه ستا دا صورت خوښ دی د الله په صفتونو په وجه باندې، و ده ته مبارکي ورکوي چې تا سره هم د الله تعالی ډېره زیاته مینه ده. ګورئ تا سره هم د الله تعالی ډېره زیاته مینه ده. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نما اوریدلی دي چې حضرت داود علیه السلام به دعا کوله چې اللهم انی اسألک حبک
اللهم انی اسألک حبک، یا الله زتانا ستا د محبت سوال کوم. داود علیہ السلام به دعا کوله. وحب من يحبک، او د هغه چام د محبت سوال کوم چې ستا په مینه کې محبت کې هغه لګیا دی مصروف دی، د هغه مینه هم زما په زړه کې راوله. یعنی چې چا سره چې د چا تاسو سره مینه دی یا الله، د هغه مینه هم زما په زړه کې راوله. حضرت داود علیه السلام به دا دعا کوله. او فرمایل به والعمل الذي يبلغني حبك، او زما داسې عمل نصیب کا چې هغې کې زما په زړه کې ستا سره ډېره زیاته مینه نور هم شي واشي. او بیا به حضرت داود علیه السلام دعا کوله اللهم اجعل حبك احب الی من نفسی و اهلی و من الماء البارد، چې یا الله ما ته داسې خپله مینه راکړه چې د خپل ځان نه مې تاسو سره مینه زیاته شي، د خپل بچو نه د خپل اهل و عیالو نه زما تاسو سره زیاته مینه وي. ومن الماء البارد، او څنګه چې یو تږی سړی وي، یو تږی انسان وي او د یخ اوبو ته هغه ډېر زیات لیواله وي چې زه دا اوبو باندې کله به خوله اږدم چې دا اوبو وڅکم، څنګه چې وایي دی د یو یخ اوبو ته لیواله دی، د دې نه چې کوم دی زیاته مینه یا الله زما تا سره پیدا کړي. حضرت داود علیه السلام به وایي دا دعا کوله. خو نبی علیه السلام به د الله د مینې څخه دعا کوله. فرمایل به چې اللهم ارزقني حبک، یا الله ما ته خپله مینه راکړئ. حضور علیه السلام به دعا کوله. او بیا به فرمایل چې د هغه شخص محبت هم راته راکړي چې د هغه په محبت کې یا الله زه تا ته قریب کېږم. وګوره د حضور علیه السلام څونه بهترینه دعا وه چې د هغه په محبت کې زه تا ته قریب شم، د هغه خلکو هم راته مینه راکړي. خو فرمایل به یا الله کوم زما خوښ شیزونه چې ته ماله راکې، د هغه خوښ شیزونو کې ماله یا الله ته خپله مینه م راکې ورسره. او فرمایل به چې کوم ما ته خوښ شیزونه ما نه بند کې ماله را نه کې، نو یا الله د هغې په بدل کې ما په هغه شیزونو کې مصروفه کا چې کوم شیزونو کې ستا محبت ډېر زیات دی. وایي دا به د حضور علیه السلام دعا وخه. حضرت ابی امامه رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې څوک د الله د رضا دپاره محبت کوي بل انسان سره، وبغض لله، او د الله د رضا دپاره چا سره بغض ساتي. د الله د رضا دپاره څنګه بغض وي؟ یو انسان دی بد عمله دی، دغه د عمل په وجه باندې هغه سره ته نفرت کوي، هغه نه نفرت نه کوي، د هغه د عمل په وجه کې. یو انسان دی چرسی دی، نشئی دی، د دغه نشئی سړي سره ته نفرت کې بغض کې چې دی د الله نافرمانه دی، دا ته بالکل چې کوم دی د قرآن او په سنت باندې عمل کې ته ګورې. دارنګ یو انسان رشوت خور دی، خلکو باندې ظلم کوي، د رشوت په وجه باندې ته هغه سره نفرت کې، بالکل دا ستا د الله مینه ده ستا په زړه کې. داسې د یو انسان دی د خپلو والدینو نافرمانه دی، د والدینو نافرمانۍ په وجه باندې هغه ستا په سترګو باندې بد لګي، ګینې ستا خو سره څه پوله پټۍ شریک نه دی، ستا سره یې خو څه معامله نشته، خو دی د الله تعالی نافرمانه دی، ځکه ستا په زړه کې ورسره نفرت دی. نو دا داسې خلکو په باره کې بیا حضور علیه السلام فرمایلی دي فقد استکمل الایمان، د داسې خلکو ایمان مکمل دی. ګوره واعطوا لله، او څوک چې د الله د رضا دپاره خلکو ته عطا کوي، که څه ورکوي نو د الله رضا دپاره ورکوي. ومنع لله، او که چانه څه بندی چاله څه نوم ورکوي نو هغې کې هم د خدای رضا وي، د هغې په زړه د هغې کې هم د هغې په زړه کې د خدای رضا وي. ګوره دارنګې حضرت عمر بن حبسه رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما د حضور علیه السلام نه اورېدلی دي چې چې الله تعالی فرمایلی قد حقت محبتي للذین يتحابون من اجلی،
چې بشک زما محبت هغه خلکو د پاره برحق ته څوک چې زما د خاطر یو بل سره محبت کوي. ګوره ما په خپل ځان باندې کرمن فضلن دا لازم کړی دي چې زه به سره محبت کوم چې یو بل سره خالص د الله د رضا د پاره محبت کوي. بیا فرمای وقد حقت محبتي للذين يتسافون من اجلي، او زما د هغه خلکو د پاره هم محبت برحق ته چې د یو بل د پاره خیر خواوي. ګوره د یو بل خیر غواړي، یو بل لکند نه ګوري، یو بل پریشانیاں نه ګوري، یو بل ازمایښونه نه ګوري، یو بل سره خېګړه کوي. د یو بل سره چې خېګړه کوي الله فرمایي چې دای سره زه محبت کوم. وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من اجلي، او زما محبت هغه چا د پاره هم لازم دی. الله تعالی فرمای چې زما د رضا د پاره یو بل سره ملاقات کوي. ګوره یاره یاد شوې مې ډېر زیات مې په زړه راورېدلې وي چې مې لږ وی ګورم. والله فرمای چې د داسې شخص د پاره زما محبت لازم دی، زه به د سره په خپله مینه کوم، محبت به سره کوم. وقد حقت محبتي للذين يتبازلون من اجلي، او زما محبت هغه چا د پاره هم برحق ته چې زما په مینه کې محبت کې په خلکو باندې خرچه کوي. خرچه اے طالبان دی راوسته د دین اسلام کور ته دی راوسته، بهترین روټۍ دی ورته وکړه، د الله د رضا د پاره دی راوسته چې دا د دین اسلام طالبان دي، ذاکرین دی راوسته د الله تعالی ذکر کوونکي، هغه معنی دی د خپل وس مطابق خوراس کاتو کو. دارنګي علماء حق ته راوسته، هغه معنی دی د خپل وس مطابق خوراس کاتو کو. داسې نیکان پاکان خلق دی راوسته، د خپل وس مطابق دی پغی معنی خوراکو کو دغه ملمستیادو کا. نو الله تعالی فرمایي چې دا چا ملمستیاد د نیکانو پاکانو علماء وکړه وای دی لپاره زما محبت برحق ته. ګوره وقد محبتي للذين يتناصرون من اجلي، او زما هغه چا د پاره هم محبت برحق ته چې زما په مینه کې په محبت کې یو بل سره مدد کوي. ګوره د یو بل سره منډه تنډه کوي. ګوره دارنګه مکاشفۃ القلوب کی سیدنا امام غزالی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ د الله د مینی یو واقعیا نقل کړی دا چې حضرت عیسی علیہ السلام یو ورځ په لار باندې روان دي، یو ځوان په لار وکتو ورته راله. حضرت عیسی علیہ السلام ته عرض کړي چې ای عیسی روح الله ما ته دعا وکړه چې ما الله خپل مینه راکړي، خپل محبت کې مې بس واخلي. اخو مستجاب الدعوات الله تعالی دعا قبل ولا. حضرت عیسی علیہ السلام دعا ته لاسونه اوچت کړو. عیسی علیہ السلام په خپل مخ باندې تشریف یوړو او دا ځوان پس باندې د الله تعالی محبت هغه ورو تاریکېدو آن چې د دنیا او ما فیها نه بیگانه شو. سمو د بعد حضرت عیسی علیہ السلام په دې لار باندې راتلو، نو تپوس وکړو چې دلته یو ځوانو هلکو ما هغه د پاره د الله د مین دعا کړې وه، هغه به چېرته وي؟ نو خلکو ورته وویلې چې هغه دعا چې تاسو ورته کړې وه خو لیونی شوی دی. وایي څنګه لیونی شوی دی؟ هو هر ټایم د الله تعالی په ذکر کې مشغول دی او سترګې پټې کړي دي او سترګو نه اوښکې روانې او بر اسمان ته بس ګوري. حضرت عیسی علیہ السلام عرض وکړو چې یا الله زه به دی کوم ځای ګورم؟ خلکو نه یې پوښتنه وکړه دی به زه کوم ځای کې پیدا کړم؟ خلکو ورته ویلي چې دی بوټو ونو کې به چېرته ناست دي ځنګل کې. حضرت عیسی علیہ السلام چې ورغو ګوري ناست دی، سترګې پټې کړي دي، د الله په ذکر کې مشغول دی. حضرت عیسی علیہ السلام ورته आवाज وکړو چې ای ځوانه څنګه یې؟ هغه ځوان ورته आवाज نه ورکوي.
بیا ورته حضرت عیسی علیه السلام فرمایي زه عیسی یم که نه د الله نبی یم تاله راغلی یم تا ته مې دعا نه وه کړې. هغه ځوان ورته بیا هم جواب نه ورکوي. وایي دې ټایم کې حضرت جبرائیل علیه السلام مبارک رالی ورته وفرمایل چې عیسی روح الله فرمایي چې دا خو ستا اوازونه دي که د ده د سر د پاسه اره کې د اره او دی داسې اورېبې دی دوه ټوکړې کې نو دی به هم زما په مینه کې په محبت کې قدرونه کې داسې زما په مینه مس شوی دی ګورئ داسې مینه کې مس شوی دی. دا هغه خص الخواص خلق دی ګورئ. حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیه چې دا د الله یو ډېر لوی ولی تیر شوی دی. د بلخ بادشاهي پرې ښودې وه. د حجانو صاحبانو خدمت به یې کولو، هلته به خشاک وله راغونډولو، لنګر به یې پخولو او په حجانو صاحبانو به تقسیمولو. د چې کله دا بادشاهي پرېښوده نو د خپلې بیبي په غېږ کې یو ماشوم پرېښودی. هغه چې کله رالوی شو نو خلکو به ورته ستا د پلار صفت ډېر کولو چې ستا پلار داسې نیک عمله بادشاه و. ډېر د خلکو به خیال ساتلو. دا زوی چې کله د سفر قابل شو نو د مور بیبي ته وایي چې زه به پلار کوم ځای کې پیدا کړم چې زه خو ورسره لږ ملاقات وکړم. مور بیبي ورته فرمایي چې بچی ستا پلار په حجاز کې دی، په مکه معظمه کې دی، هلته به لاړ شي ملاقات به دې ورسره وشي. حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه دا بچی مبارک روان شوی دی. مور بیبي ولې څه نښه ورکړې ده چې بچی دا نښه ځان سره لاس کې ګرځوه نو دې نه به دې پلار وپېژني چې دا زما بچی دی. دی چې حجاز ته تللی دی د بیت الله شریف طواف زویم کوي پلار هم کوي. ناګهانه د زوی په پلار سترګې ولګېدې، د پلار په زوی باندې سترګې ولګېدې، یو بل وپېژنده. زوی پلار ته رامنډه که، پلار زوی ته رامنډه که، یو بل سره تر غاړه وته جاړي. دې ټایم کې حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه باندې د هاتف نه غیبي اواز وشو چې زما مینه چرته لاړه، زما محبت چرته لاړو. وی حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه په زړه زړه کې عرض کوي چې یا الله یا ما واخله او یا دی واخله، ځکه چې دا زړه یو کاسه ده، دې کې دوه څیزونه نه ځای کېږي. وایي چې کله د خپل زوی د ځان نه جدا کولو زوی چې کوم دی روح ورکړی وفات شو. مریدان هم حیران دي، چې کوم د طواف کوونکي خلک هغه هم حیران شو چې دا عجیبه کار وشو چې پلار زوی ته تر غاړه وتو چې زوی جدا کول، زوی ساه ورکړې ده. حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه بیا مریدانو ته فرمایل چې ما باندې غیبي آواز وشو، تاسو ونوریدو ما واوریدو چې زما مینه چرته لاړه، تا خو زوی تر غاړه وتو ځان سره. دا هغه خص الخواص خلک دي. یعنې شریعت کې په اسلام کې د زوی مینه څه ګناه خو نه ده، خو دا داسې لوی مرتبې ته رسېدلي خلک دی چې الله نه غواړي چې دی د بل سره مینه وکړي، بس دی د زما وي او زه د دی یم. بس دا داسې لوی خلک تیر شوی دی. د دې په مرتبو باندې موږ نه پوهېږو، زموږ خو ډېر کمزوري ذهنونه دي. لکه حضرت رابعه بصري رحمت الله تعالی علیها یو ځل ډېره زیاته بیماره شوه. چې ډېره زیاته بیماره شوه خلک به یې تپوس له راتله، یو خادم ورته وي بیبي بیماره شوي علاج وکړه که نه چې جوړه شي. حضرت رابعه بصري رحمت الله تعالی علیها ورته فرمایي چې بچوړیه دغه بیماری په ما باندې د الله عذاب دی، څنګه علاج ځان ته وکړم؟ خادم ورته وایي چې بیبي مورې څنګه د الله عذاب دی په تا باندې؟ تو خو هر ټایم د الله تعالی په عبادت کې مصروف وي، تا خو چېرته نافرمانی نه ده کړې. وایي نه بچوړیه یو څو ورځې مخکې مې تهجد کول، د خولې نه مې د جنت سوال ووتو چې یا الله ما جنت ته بوځي. وایي د الله د طرف نه راته غیبي آواز وشو چې ښه محبت ما سره کې او سوالونه د جنت کې. ګوره د جنت سوال خو څه ګناه نه ده. ګورې
نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو جنت غواړئ، جنت الفردوس غواړئ د الله نه. خدا داسې اخص الخواص خلق دي، خاصو کې بیا خاص خلق دي چې الله غواړي بس چې دی د جنت سوال هم نه کوي، چې بس دی د زما سوال کوي او زه د دی یم او دی د زما بس. نو وایي د دې سوال نه پس زه بیماره شوی یم، نو دا بیماری په ما باندې د عذاب ده. وایي ربیع بصري رحمت الله تعالی علیه باندې یو ځل وجد کیفیت تاری شو. داسې د وجد کیفیت په تاری شو چې یو لاس کې اوبه واغستلې او بل لاس کې د اور یو لرګی را واغستلو. بهر راوتې ده او په ځان نه پوهېږي، په جلال کې ده. څوک ورته وایي رابعې داسې کې یو لاس کې د اوبه دي بل لاس کې د اور دی. وایي زم په دې اوبو باندې د جهنم اور مړ کومه او په دې لرګي باندې د جنت سوځومه. وجد کیفیاتو په هغه شخص ورته وایي چې ولې دا جنت ولې سوځې په دې لرګي اور لرګي باندې او دا جهنم ولې د اوبو باندې مړ کې. نو ربیع بصري رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایي چې خلکو تجارت راغستې دی. و څنګه تجارت مورې؟ و تجارت یې داسې راغستې دی چې هر څوک د جهنم د یری او د جنت په شوق کې عبادت کوي. څوک دې د پاره عبادت نه کوي چې د الله په محبت کې موږ د عبادت وکړو، د الله د مینې کې موږ د عبادت وکړو. نو تاسې عجیبه کیف په تاری شو. دا یو بزرگ کول دی کنه چې د زرو کالو د عبادت نه هغه بهتر عبادت دی چې په زړه کې مې د اوري برابر هم د الله مینه وي او 2 رکعاته نفل پې وکړم. وایي دغه عبادت نه ډېر زیات بهتر دی. وایي 1000 کاله د زه ټیټېږم پاسېږم خو چې په زړه کې مې د رب مینه نشته کنه. وایي دا 2 رکعاته نفل دا ترې ډېر زیات بهتر دی چې زما په زړه کې د رب مینه ده. جاړم ورته په مانځه کې اوښتې ورته تېوم. دغه عبادت دی. ګوره حضرت سیر سقطي رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې محبت الهی دا سره انسان کې راتلی شي. وایي 10 څیزونو باندې عمل وکړئ چې تاسو په زړه کې به د الله محبت راځي. بیا نمبر 1 نوافل، کوشش کوئ چې نفلونه ډېر کوئ. فرضي مونځ کوئ به خو نفل پرېږ نه دی. بیا فرمایي 2 نمبر خیر خواهی، د هر چا د پاره خیر غواړه، د چا بد مه غواړه، د هر چا نه خواشه، الله به درله خپله مینه درکړي. 3 فرمایي چې قرآن سره محبت شروع کا، تلاوت کوه، هر ټیم سترګې پې لګوه. فرمایي 4 نمبر چې کوم احکام الله د طرف نه په موږ باندې لازم دي هغې باندې عمل کوه او صبر پې کوه. 5 نمبر چې کوم حکم د الله دی هغې ته ترجیح ورکول، خپله خوښه نه کول، د الله حکم ته ترجیح ورکول. دا شروع کا، تا ته به د الله مینه حاصله شي. 6 نمبر حیا ځان کې راوله، تا ته به د الله مینه حاصله شي. 9 نمبر که دغه مینه کې محبت کې که مشقت در باندې رالو، سختی در باندې راله، نو هغه برداشت کوه. 8 نمبر چې الله درته څه درکړي دي بس په هغې راضي شه. بس یا الله زه تا نه پې خوشحاله یم چې دونه به زما حیثیت و دا نه چې د ما ته هر څه راکړي دي، زه په دې باندې تا نه راضي یم. او 10 نمبر قناعت نه کار اخیستل، په خرچه کې میانه روي کول. دا 10 چیزونه حضرت سیر سقطي سے مبارک رحمت الله تعالی علیه یاد کړی دي. نو په احوالو کې ړومبی محبت الهی دی چې متصوف سړي د پاره دا لازم دی چې دی الله تعالی سره بې کچه مینه کوي. حضرت احمد بن عاصم الانطاقی رحمت الله تعالی علیه فرمایي څوک چې الله تعالی سره ډېره زیاته مینه کوي، محبت کوي، دی به د الله نه یریږي هم ډېر زیات. ګوره او د ده به رعب په خلکو باندې ډېر وي. څوک چې د الله نه یریږي ډېر زیاته، وایي د ده
برو په خلکو باندې هم ډیر زیات وی ګوره. او امام قشیری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمای چې محبت دا یو اور دی د خپل محبوب نه ما سوا د هر څه سوځي ګوره چې دل سم مخله راځي د پروا نه کوي د خپل محبوب خواهشاتو کې مبتلا وي چې زما محبوب په سم باندې خوشاليږي زبهاغه کوبا. حضرت رویم رحمت الله تعالی علیہ نه چا پښتنه وکړه چې محبت الهی څه شی دی. تام ډیر لوی ولی تیر شوی دی. وی محبت الهی دا دی چې یو انسان د الله تعالی په محبت کې دنیا نه تللی وي او پر ورځ د محشر الله تعالی د جهنم راوالی او دته په دې خلاص کې کیدی. وې دې دا دعاونه کې چې الله د جهنم دی ول مال راکو دا د مان لری کا درخواستونه کې الله تعالی ته دې پاغه باندې برازي چې زما رب په خوشاله دی زه په خوشاله یم. وې دا محبت ته حضرت رویم رحمت الله تعالی علیہ بفرمایله. او حضرت بایزید بستامی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمایل با چې څوک د الله تعالی په مینه کې مست وي او دی مستی کې دنیا نه لاړ شي دی دنیا نه په دغه مینه کې لاړ شي وای په جنت کې به دای داسې چغې سوري وهي په هغه وخت کې سړم چې دای ته د الله تعالی دیدار نه ملاویږي کنه وای دای به داسې چغې وهي چې د جهنميان به دونه د اور چغې نه وهي سور چې د الله په مینه کې به دای چغې وهي لګیا وي. داسې خلک حضرت بایزید بستامی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ ډیر داسې خبرې په دې محبت باندې شته دي. الله تعالی دې زمونږ پزړه کې صحیح مانو کې د الله مینه راولي. حضرت عبدالله بن مبارک رحمت الله تعالی علیہ چې دا ګوره په یو جنۍ باندې عاشقو د په بيدبي کې الله نه راولي او د یو شپه غي سره په خبرو ماندو دون محبت کې دا غي تلو چې د سحر بانګ پیو ویلي او په دې ټول شپه د پینو شو د خیال او ګومان کې دا چې دا د ماسوتنې بانګ دی خو چې کله الصلاه خیر من النوم پکې ویل نو د سوچ کو چې تا خو د سحر بانګ دی زه دې ټول شپه باندې پینو شم دغه جینې په محبت کې وای په بکره پریوتو په چغو په جړا شو په سجده شو خپل رب ته چې یا الله زه دونه تانه غافل شوم چې د ماسوتنې موز به مونږ کړو د سحر موز را باندې رالو د غیره ته پتهونه لګیدا. یا الله ما تخپل مینه راکې یا الله ما تخپل مینه راکې یا الله خپل مینه را تراکې. حاضر عبد الله ابن مبارک رحمت الله تعالی علیہ دغه سوال الله تعالی قبول کړو او پزړه کې الله تعالی ول خپل مینه ورکړه. تقریبا چې د 3 که د 4 لاک احادیث حافظ بیا ته نه جوړ شوخه دا سیمینه حضرت عبد الله ابن مبارک رحمت الله تعالی علیہ ته الله تعالی ورکړه. ګوره نو ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین چې تاسو کې به هر هیڅوک هغه وخت پورې کامل مؤمن جوړ نشي چې هغه ته د خپل ځان نه د خپل والد نه د خپل بچو نه او د ټولو خلکو نه زیات محبوب نشم. او د رسول الله مبارک محبت دا بعینه د الله محبت ته ګوره دا خبره یاد ساتئ. ګوره لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سلورمه پارا کې وړمبي آیات مبارک کې د سلورمه پاره الله فرمایي چې تاسو به هرگز کامل نیکی حاصل نه کوي تر هغه وخت پوري سو پورې چې تاسو د الله تعالی په لار کې یو خپل محبوب سیز ور نه کړئ چې د چا الله تعالی سره سونه مینوي دونه بده د الله په لار کې محبوب سیز ور کوي. ګوره لکه حضرت خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارکه د دې نن وادو شو
او کله چې د حضرت علی سے مبارک کور ته تشریف یوړو په سبا باندې یو خیرمار زنانه رالی ده. اے د اهل بیت کورنۍ زما لباس نشتا، تاسو کره څه شته چې زه په خپل ځان پټ کم. حضرت خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې وکړه پتن مبارک په وجود مبارک کې چې کومه جوړه و د غین بهترینه جوړه و ته بل نه ښکارېده، هغه کوزه کا او هغه د پیوندونو لباس په دویمه ورځ د واده واچولو او هغه بهترینه جوړه ولا ورکه چې دا والا دا چې دا ولې کوي دا د دې په ځړ کې د الله تعالی ګوره صحیح مینه ده ګوره، او دا الله تعالی چې صحیح مینه د چا په ځړ کې وي نو دا غي د خوب د شپې خوبونه ګوره بیا آرام وي، د شپې خوبونه بیا آرام وي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع په سورۃ السجده کې الله تعالی فرمایي چې د دې اړخونه د شپې چې کوم دی د خپل پهلوګانو نه یو طرف ته ویني د ډیر خوب نه کوي، هر ټیم الله تعالی ته ولاړی ګوره. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، او چې دا چا الله تعالی سره مینه وي هر ټیم الله تعالی په ذکر کې مشغول وي، که په قیام حالت کې وي، که د قعود په حالت کې وي، که په اړخونو باندې وي کود وي، هم په خله باندې د الله تعالی ذکر جاری وي. هغه یو علماء کرام فرمایي کنه من احب شيئا، دا چې یو روایت ته په حکایت ته چې د چا سره ډیره زیاته مینه وي نو دغه تذکره ډیره زیاته کوي. من احب شيئا اکثر ذکره، چې د چا سره چې چا یو سره ډیره زیاته مینه وي دغه تذکره به ډیره زیاته کوي. کله چا رسول الله مبارک سره مینه وي دغه تذکره به کوي، د چا اولیاء سره ډیره مینه وي د اولیاء تذکره کوي، د چا علماء حق سره مینه وي تذکره کوي. دا ټول د الله تعالی محبت کې شمارل کیږي، ځکه چې دې ذریعہ په دغه محبت کې مونږ الله تعالی ته جوختي ګورې. درود شریف وایي چې دعا وکړو اللهم صل علی محمد.